أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم زمونږ د پوه کولو دپاره دوه لاینز مونږ ته ښیي. یو دا چې تاسو د تیرې زمانې په واقعاتو غور وکئ او د هغې نه عبرت والی چې د هغې خلقو د خپلو اعمالو انجام څه شو. دا الفاظ موږ ته وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل چې ورانې کاوه اتیانې راوستي وو نو ستا رب ورسره څه وکړل. دې ته وایي ایام الله یعنې تاریخ او هسټرۍ نه عبرت والی. بیا وایي الم تر کیف فعل ربک بعاد. عادیانو سره موږ څه وکړل. د دې وجې نه که چېرې ته خپله زندګي ټیک جوړول غواړې نو کله کله سابقه قصې ځان ته رایادوه. کاغه د عاد قصی، کاغه د سمود قصی او کاغه د اصحاب فیل قصی او د هغې نه عبرت اخله. دې ته وایي تذکیر بایام الله یعنې پخواني تاریخ نه د هسټرۍ نه عبرت والا. کومو کسانو چې د روس ملګرتیا کوله د هغو څه انجام شو. کم کسان چې د الله په در کې د الله دپاره کلک ولاړو چې اسلم بیگ غونته کې شخصیت وي چې مولا عمر ته ما سوال ځواب وکړل چې یو نسل دی د روس خلاف مړه شو، بل نسل دی د یو بل سره په آپس کې په جګړو کې مړ شو، دریم نسل دی د امریکې د لاس مري. نو بس که کنه. نو مولا عمر خوږ جواب را لیږي چې موږ په قرآن کې کتلی دي چې که چېرې تاسو په دغه سره په صبر او زغم سره مسلسل کوشش کاو نو ګټه به ستاسو وي، فتح به تاسو له درکوم. او لږ کسان اکثر په غټو کسانو په ګڼو کسانو فتح مومي بشرطې کې چې دا لږ کسان د استقلال مظاهره وکړي. منگا متحد ہو کر ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری مقدر ہوگی. او منگ ته په دې خبره ډېر افسوس دی چې پاکستان غونته کې قوت نن زمونږ خلاف د امریکې ملګری شو، د دشمن په سب کې شو. خو موږ ته په دې افسوس دی، خو موږ به پاکستان ته چرته خپل دشمن ونه وایو ځکه بنیادي طور دا زمونږ دوست دی، دا زمونږ دوست وو، دا به زمونږ دوست هي. نو مولا عمر ته د هغې خبرې هغه اجر میلاو شو او نن افغان مجاهدین د ګډې په پوزیشن کې دي. د دې وجې نه دې ته وایي تذکیر بې ایام الله. که ته ځان پوه کوې که نه نو ته زړې قصې کله کله ګوره. دې ته وایي سیرت کا مطالعه آپ کریں، ہسٹری کا مطالعه کریں. او د دې وجې نه زمونږ په کورونو کې به اکثر نیاګانو د شپې خپلو نوسو ته قصې کولې او د هغې به څه نتیجه راووته. دې ته وایي تذکیر بایام الله. دویم کم پروسیجر چې موږ ته ښوولی دی هغه تذکیر بآلاء الله. د الله د طرف نه چې کوم واقعات په ځمکه باندې کیږي، کم چینجز راځي، دې ته افاقي نشانیه یا ساینټیفک ریولوشنز یا ساینټیفک چینجز، ساینسي تحقیقات چې کوم کیږي د هغې چې کوم ریزلټس راوځي هغې ته هم په غور ګوره. د دې سره به هم تا ته هدایت میلاو شي، تا ته تذکیر میلاو شي او ته به په ګراؤنډ ریئلټي باندې پوه شوې. دې وجې نه قرآن کې ځای په ځای وایي علم تا ته چې وایي که نه نو هغې دپاره تا ته په ځای باندې چې کوم آیاتونه دي نو هغې تا ته نښه کوي. نو وایي وآیة لهم الارض المیته
د ځمکې ته وګوره دا ځمکه پرون شړه وه دا داسې وله کمړه چې نو په دې باندې باران وشو نو د باران نه پس په دې بوټي زرغون شو دغه زرغون بوټي بیا لوی شو بیا چې لوی شو نو دې 2 پراډکټس ورکړل یو طرف ته چاره وه چې ستا څاروو خوړه بل طرف ته دانه وه چې بیا تا خوړه نو په دې ځمکه کې دننه دغه تخم چې پروتو د دې کې دا چینجز راوستل بیا دې ته د اوبو او د هوا او د نور انتظام کول او بیا دا په دغه پروسیجر باندې ډیولپ کول او بیا دغه فصل چې تعالی کوم څه درکوي دا ټول د الله تعالی براه راست فضل او رحمتو چې دا ستا دپاره کړی و د هوښیارو خلقو هغې ته فکري قمقل سړی په دغه ډب نه دی هغه خو وایي چېرې بوس وشو ټانټې وشوې او غنم دوره وشو جبکې هوښیار سړی لکه اقبال غوندې شخصیت هغې ته ګوري نو هغه وایي کوره دې خبرې ته ګوره زمین کی سطح پر زرخیز مٹی دا چینجز ذکر رالل چې ستا د ځمکې د پاسه یو زرخیز خاوره پرته وه او بیا اس پر هوا پانی اور دوب کا انتظام 3 سیزونه د دې ډیولپمنټ دپاره ضروري وو یو هوا وه یو غارمو او یو اوبه وې دا 3 واړه انتظامات چې وشي بیچ کے اندر چینجز کی صلاحیت او په دې کې په تخم کې دننه د هغې د نشونما د هغې د ریپروډکشن یا د هغې د سیلز د دوباره پیدا کېدو هغه صلاحیت دا ټوله اور اس سے پھر غلہ کی شکل کی برآمدگی دا ټول د الله براه راست په نگرانی کې کیږي دا د الله یو نعمت دی نو د دې نه عبرت والا دی ته الا الله وي نو الله تعالی په صورت یاسین کې ماته ته ویلو وآیت لهم الارض المیتة احییناها واخرجنا منها حبا نو تو دکېږه ما دې ځمکې ته ګوره او د دې نه دا عبرت واخله دا دانه چې ته موږ راویسته نه اقبال رحمت الله علیه بیا د هغې دپاره الفاظ ویلو پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون دا د خاورو په دې تیرو کې چې دا کم تخم دننه پروت دی د دې خصمانه چا کوله نو کون دریاؤں سے اٹھاتا ہے صحاب نو د دې دریاب نه د کراچۍ د دریاب نه دا وریځ چارا چتکړه کون دریاؤں کی مٹی سے اٹھاتا ہے صحاب د هغې نه دا د کوم ځای نه راوړه نو بیا دغه وریځ بیا چې په کمې هوا په زور باندې د هغې ځای نه علم د هغې ځای نه کالام د هغې ځای نه مری ته را رسېده نو کون لا یا کھینچ کر پچم سے باد سازگار نو دغه سازگار هوا بیا چا راوستې وه نو کون خاک یہ کس کی ہے یہ نور آفتاب دا خاوره د چا ده او د پاسه دا غارمه د چا دي نو د دې وجې نه زما ستا دپاره د تذکیر چې د هغې اخري انجام د توحید نظریه دا دی چې په اعلی الله باندې به ته سوچ کې د هغې نه به عبرت اخلې او هغه عبرت به ستا دپاره زبردست سبق شي او هغه به تا ته د الله عظمت وښیي د الله عظمت چې کله ستا په ذهن کې راشي نو بیا به تا ته الله زورور ښکاره شي نو ځان به راته کمزوری ښکاره شي نو چې کله تا ته ځان کمزوری او الله زورور عزیز حکیم تا ته ښکاره شي نو یکدم به ستا په زړه کې د دغې الله د عبادت شوق پیدا شي چې ته هغه ته سرنډر شم دې ته وایي اطاعت اور عبادت او بیا به ته د الله تعالی د دغې نعمتونو اقرار وکې دې وجې نه وایي ته ګوره که نه که نور څیزونه ستا نه یېرېږي نو دا خو درته پکار ده چې یادي چې دوب کاروباری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے دا غارمه چې دی په جمې کې ردې د قیمت اندازه دا خلقو نه ولګوه چې د هغې کور ته غارمه نه راځي نه په غارمو پسې لیونی شي نو د کاروباري زندګۍ دپاره دوب ډیر ضروری دی او بیا هغه دوب چې کله په ونه باندې پریوځي نو د ونې نه ښکته چې کوم سسټم جوړیږي ته سایه وایي نو سایه الله کی رحبتوں کا مظهر ہے نو د سوري د صفت تپوس کو کې چې سوری څومره قیمتي دی نو د هغې زمیندار نه تپوس وکړه چې ټوله ورځ یې یوې کړي او په 12 بجې او په غرمه کې ورته په سرو غرمو کې د کور نه شملې ډوډۍ راغلي نو بیا هغه زمیندار غیر چاپېره ګوري چې چېرته ونه شته چې دا لاندې کښېنم او هلته کې په ارام دا روټۍ وخورم نو هغه سوري د بچ کولو دپاره
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ویلو چې اتقوا اللاعنین د دوه لعنتي کارون نزان ساتئ. وی داسې دي وی د ونې د سوري د لاندې واړه بول او لوی بول مه کوئ، ځکه چاچا او کاکا به راځي د دې د لاندې به یا دمه کیږي او یا به ډوډۍ خوري، نو چې تا دغه ځای کې ګن خور کړی نو بیا به مناسب نه وي. نو د سوري د قیمت اندازه ته د هغې نه ولګوه. نو ایک طرف دوب غارمه تاله ضروري و، نو بل طرف ته ونه ضروري وه. نو ونې ډیولپمنټ او ترقی د دوب د برکته شوې وه، ځکه چې کله غارمۍ نو په غرمو کې ونه خپل ځان له خوراک جوړولو دپاره د فضا نه کاربن ډای اکساید اخلي او اکسیجن معاشرې ته ورکوي. هغه اکسیجن چې تا ته نن په کورونا کې په واډونو کې پکار دی، او که فرض که هغه اکسیجن چې د هغې سلنډر په 200 و، نو چې کله ستا اکسیجن ډیر پکار شو د هغې ریټ وختو، او کله چې د پیښور په هغې غټ هسپتال کې اکسیجن شارټ شو نو ډیر شی کسان په یو ځای مړه شو. دا دومره قیمتي اکسیجن دی، دا ونه تاله پیدا کوي او ستا نه یو خس بیل نه غواړي. الله ستا دپاره دا تنظام کړی. نو ونه یو طرف ته تا ته اکسیجن درکوي او بل طرف ته دغه نه د نور نه سولر انرژي ابزارب کوي، او دغه سولر انرژي دا زیاته بیا سټور کی، او کله دغه ونه چې کله زړه شي یا غټه شي یا پخه شي اته بیا په تبر باندې وړه کې دا تاله ایندن جوړ کی، او هغه سولر انرژي هغه شمسي توانایي چې دې سټور کړې وه هغه شمسي توانایي اوس حرارتي توانایي ته بدل شي، بیا پې ته اور بل کې او پخلی پې وکې. نو یو طرف ته تاله سوری درکوي، بل طرف ته دغه ونه تاله د پخلي دپاره ایندن فراهم کوي، او د دې ته الله ستا توجه راګرځوله. نو په قرآن کې ځای په ځای د هغې ذکر وکړو. نو یو ځای وي الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، نو الله هغه ذات دی. دی وی چې یاره دا مړي چې شي نو دا به څوک به ژوندي کی؟ نو ړومبی جواب یې دا و یحییها الذي انشأها اول مره، هغه څوک به ژوندي کوي چې دا مړی اول هغه پیدا کړی. اول پیدا کول ګران و، دوباره ژوندي کول دوره ګران نه دي، سر پې مه خوره. او بیا د هغه بل صفت دا دی هو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، د شنو ونو نه ستاسو له اور روچت کو. مطلب دا چې په دې ونو کې سولر انرژي سټور کړه، او دغه سټور انرژي ستا دپاره پرته وه. یو طرف ته تا شیشې لګولې دي، نو سولر انرژي پای کې ته سټور کې، هغه میکینیکل انرژي ته چې ته بدل کې، ځکه توانایي خپل شکل بدلی. نو ته پې ټیوب ویل چلی، ته پې پکي چلی، او هغه بیا چې کله لایټ انرژي ته بدل کې ته پې راډونه لګې. نو دغه شانتې دغه ونه هم لګیا ده، او هغه ستا دپاره سولر انرژي د نور نه جذب کوي، او دا بیا تاله سټور کړې ده. کله چې د لرګو په صورت کې ته بیا بلې نو دغه سولر انرژي چې ده دا بیا ټرانسفر شي ستا حرارت ته، په هغې ته خپل پخلي کې. نو الله تعالی هغې طرف ته ستا توجه کوي. نو تا ته وایي چې ګوره دې خبرې ته ګوره که نه، ګوره دا شمسي توانایي چې تا له مونږ کړې ده نو د دې انداز ته ګوره چې ګوره مونږ ستا دپاره څنګه چل کړی دی. نو افرأیتم النار التي تورون، صورت واقعه کې بیا د هغې نور هم تقي د خپل اور ته وګورئ چې تاسو یې بنوئ. نو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، د دې دا شجر چې دی دا ونه دا تا راخېجولې وه که دا موږ راخېجولې ده. کله که سړی ته وایي که نه وایي دا یې د پلار دي، نو الله وایي دا ستاسو دي، دا تا دا خپل ایفرټس کړي وو او دا داسې کامیاب شو. که دا ونه دله ما جوړه کړې ده، دا ونه چې مې دله جوړه کړه نو د دغې ونې د برکته یو طرف ته تا ته اکسیجن پرووایډ شو، بل طرف ته تا ته سوری پرووایډ شو، بل طرف ته تا ته انرژي او ایندن پرووایډ شو. نو نحنو جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ګوره الله تا ته وایي چې د خپل ذهن استعمالوه. ما پیغمبران در لیږلي هغه به انفارمیشن درکوي، خو تا کې مې عقل اچولی دی، دغه انفارمیشن د خپل عقل په کاسه کې په هغې غور و فکر کوه. نو دغه ونه چې ما تاله جوړه کړه نو هغې دپاره ستا دپاره تذکیر هم دی، او ضرورتمندو خلقو د ضرورت پوره کولو دپاره ایندن هم فراهم کړل. د دغې سوري په باره کې چې دا تا ته حواله کړی دا سوری یو داسې شی خو نه دی که نه، دا چې دی ډایرکټ د دې تعلق د ونې سره دی یا د دیوال سره دی، او بیا د هغه سوری الو راځي چې نوري، چې نور نه نو بیا سوری نه. نو د دې نم عبرت واخله. نو تا ته بیا په صورت فرقان کې وایي الم ترا الی ربک کیف مد الظل، خپل رب کو نه پیژنې نو سار د دې سوري نه وپیژنه.
وی سورې څه وخي وی کمپلیټ سورې چې په ستا په دې علاقه کې هغه الو یي چې سبا وخیږي او لا نور نه راختلی دې ته کمپلیټ سورې وي دا سورې چې کله کمپلیټ دی نو چې کله نور را خطه شروع کړي نو دا سورې پر ورو کمیږي نو الله هغې ته یې سر کوي ولو شاء لجعله ساکنا کو الله وغواړي او د ځمکې دا روټیشن چې الله نور ته مخامخ کوي بیا یې د نور نه پناه کوي دا روټیشن چې په 24 غنټې کې پوره کیږي کو فرض که دا روټیشن الله ډسټرب کی نو بیا به څه چلو شي بیا به سوری په سوري پاتې شي او تیاره به په تیاره پاتې شي او غرمه به په غرمو پاتې شي بیا به کم خلقو ته چې غرمه هغه به د غرمو نه خلاصیږي او کم خلق چې په سورې په تیارې یا به د تیارې نه خلاصیږي نو هغه به بیا تنګ شي نو الله وی ولو شاء لجعله ساکنا نو ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا نو ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا دا سورې چې دی که نه دا موږ آهسته آهسته بیا واپس کوو نور راخیږي غرمه راځي نو یک دم سورې په غرمو کې نه بدلیږي بلکې لاول تنکۍ غرمه شي نو بیا ایشنډه غرمه شي نو بیا زوال وشي نو بیا سورې بیا راتله شروع شي دا ولې ثم قبضناه قبضا یسیرا دا سلولی اینڈ ګریجولی کوو ځکه اعلی په سډن که چینج راشي نو بیا به انسانیت ډسټرب شي نو تر ډسټرب کولو د بچ کولو دپاره ما ستا دپاره انتظام دا وکړو او ستا که ورته فکر نه نو الله دې ورته فکر کوي وی لږ خو دې ته سوچ وکړه که نه که ما د ځمکې دا روټیشن سټاپ کو او پچا غارمو هغه باندې همیشه غارمو او قیامت پورې په غارمین دغه بسالي دی وجنه سورۃ قصص کې هغه طرف ته اشاره کوي قل ارایتم لک خو پدې ما پوه کوي ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى یوم القیامه کو خدای پاک پتا سو د شپې د تیارا یعنی دا سورې چې کمپلیشن ته ورسي انتهایی زیات شي دې ته بیا تیاره وي او شپه ورته وي نو که دا در قیامته پورې نو من اله غیر الله اتیکم بضیاء نو په تاسو به غرمه بیا څوک راولي نو بیا ورته وایي افلا تسمعون خبرې ته غوږ نه ږدئ تاسو اورئ نه ما غوږونه نشته مطلب دا چې د سوري او د غرمو دا فریکوینټ چینجز ریګولر انداز کې چې دی دا ستا دپاره د الله د پیژندو یو نښه پکار ده چې ته وپېژنې چې ګوره دوره سیسټم یې کړی دی چې زه خو کله کله ناوخته راپاسم خو نور په خپل ټیم راځي او زه خو کله کله ډیر وختي وده کېږم یا ناوخته وده کېږم خو سپمای په خپل ټیم راځي نو الله تعالی چونکې دا سیسټم ستا دپاره ریګولر کړی نو بیا وی قل ارایتم لږ په دې مې پوه کړئ ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه که ستاسو په کلي کې ټول عمر غارمئ او غارمه دومره چې د قیامت تر ورځې پورې غارمئ ستا په سر دړې خوب درځي خو پټېدو ځای نه چې ته وده شې ځکه په تیاره کې چې کوم خوب کېږي هغه په رڼا کې نه کېږي او ته وایې چې د شپې دپاره کوم آرام پکار دی هغه زه نشم کولی نو من یاتیکم نو بیا به تاسو ته څوک راولي من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه د خدای نه علاوه بل څوک شته چې تعالی شپه راولي او چې ته پکې لږ وده شې نو بیا ورته وایي افلا تبصرون سترګې دې شته که نه خبرې ته ګورې که نه بیا وایي سر به دې څه وګوم خدا د الله رحمت دی چې موږ دا سیسټم جوړ کړی دی ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فیه دا د هغه د رحمت یو نښه ده چې شپه ورځې په ریګولر انداز کې تبدیلی چې تا ته څه چلو شي چې ته پکې آرام وکې او د شپې به څه وکې آرام نو د ورځې به څه کې ولتبتغوا من فضله د ورځې به د حلال مال د ګټلو دپاره محنت کې گویا چې کم کسان په کټونو کې ناست او کټونه شلی او کم کسان په بوجو ناست او بوجۍ یې خرابې کړې کومو کسانو بالښتونو ته ډډې وغلي یا پاسینه هغه خلق الله ته ریکوایرډ نه دی الله تعالی دا سیسټم دې دپاره راکړی چې د ورځې به ته محنت کې او د شپې به آرام کې او چې کله دا دوه کارونه وکړې نو لعلکم تشکرون بیا به شکر کې شکر به څنګه کې په خوله باندې به وایي چې الحمدلله چې خدای دا ښځه ما سره وکړل او عملا به د الله درکړی شوی نعمت یو ستا صلاحیت دی یو ستا دولت دی یو ستا توانایي ده دا ټوله به د الله د مرضۍ مطابق استعمالې دې ته شکر وایي نو الله تعالی تا ته دا ښیي چې ګوره یو طرف ته ستا دپاره د عبرت ایام الله دی چې زړو خلقو د قصو نه عبرت والا بل طرف ته ستا دپاره د عبرت الا الله دی چې څومره کارونه کیږي هغې ته ګوره نو که نور شي ته د فکر نه نو کم از کم دې ونې ته خو ګوره
کم از کم د دوب ته خو وګوره او کم از کم د سایه ته خو وګوره دا سیستم موږ څنګه ریګولر چلو چې په دې کې ستا خیر جوړ شي. نو چې کوم الله ستا د خیر دپاره لګیا دی نو کله چې کله دا کارونه وشي نو پکار ده چې دې ته په غور سره وګورې. نو کله چې دې ته په غور سره وګورې نو بیا به تا ته څه میلاو شي؟ د خدای عظمت به ستا په ذهن کې کینی. او چې کله د خدای لویي ستا په ذهن کې کینی نو بیا به ته الله ته سرنډر شي او بیا به ته د الله عبادت شروع کې. ګوره هغه الله چې ستا سره دا دومره په ساینسي دنیادونو کې ښه کوي هغه ستا سره روزانه چې ته د الله نافرمانی کې نو هر په حال نافرمانی په دوران کې سلور خستا سره کوي. دا یو روایت ته اذا اذنب من الله نو کله چې کله یو سړی ګناه کوي نو د الله د طرف نه د سره څه کیږي؟ 4 خصال سلور خور سره کیږي. نمبر 1 لا يحجب عنه الرزق، الله په دغه وخت کې په د باندې خپل ډوډۍ بندولی شي خو بندوي یې پې نه. او بل الله څه چل کولی شي؟ لا يحجب عنه الصحه، الله په دغه سات کې دې شل کولی شي خو صحت ته اخلي نه. د واکینګ پاور تیم نالي، د سپیکینګ پاور ته نالي چې چاړه شي، د سترګو پاور ته نالي چوړون شي. حالانکه الله دا کار کولی شي خو دا خو سره کوي. او لا يسحر عليه الذنب، الله یې پردې ساتي او خلقو ته ال نه وي چې پلانې خدا چلو کو او چې بې پردې شي پردې پې راچولي. او آخري خبره ولا يوقبه عاجلا، او فوراً ولا سزا نه ورکوي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې کو فرض که ته هدایت غواړې او د الله تعالی د رالیږلي شوي پیغام باندې ځان پوه کول غواړې نو په ځان کې 2 صفتونه پیدا کا. کومو خلقو چې په مازه کې کم کارونه کړي دي په هغې غور فکر کوه چې کم کسانو سګرټ ډېر څکل نو هغې ته کینسر وشو، نو چې کم کسانو نسوار ډېر کول نو د هغې غاښونه خراب شو، نو کمو کسانو چې غیبت ډېر کاو نو د هغې کورونه وران شو، نو کمو کسانو چې چغلي ډېره کوله نو د هغې دنیا او آخرت تباه شو. دا مثالونه چې تا ته د دې نه عبرت والا او کم پازیټیو کارونه چې دي هغه کول شروع کا. نو ته به کوشش کوې چې کله په تا باندې د خدای دشمن حمله کوي که نه نو د خدای دشمن ته ټینګ شه، کینې د الله دشمنۍ ته به ټینګېدل بیا درته ډېر ګران شي. ځکه چې تا ته ایټ ټایم یا به د خدای د دشمن سره فایټي یا به د الله سره فایټي، او د الله سره فایټ ډېر ګران کار دی. او بل طرف ته چې کوم چینجز تا په مخ کې ځي هغې چینجز ته په غور ګوره. نو کوم الله چې ستا دپاره د دوپ انتظام کړی دی، نو کوم الله چې ستا دپاره د سایې انتظام کړی دی، نو کوم الله چې ستا دپاره د درخ انتظام کړی دی، هغه الله دا ټول سیسټم چونکې ملټي فیکټر دی، یو کس دا کوي ځکه کو ډیرو کسانو کولی نو ورانه به یې راتله. نو دې نه پته لګي چې الله یو دی. ځکه چې کوم الله د کراچۍ د دریاب نه وریځې راوچتوي نو هغه الله د هغې وریځو د چلولو دپاره هواګانې چلی. نو بیا هغه الله د کالام او د مري په پهاړونو باندې د دې نه واوره او بارانونه وری. نو بیا هغه د خوړونو د دریابونو د ټیبیلو په صورت کې په ځمکه کې خورئ. نو بیا په هغې کې هغه الله په هغې کې بیج چې هغې ته تخم وی هغه په ځمکه کې دننه ډیولپ کوي، د هغې نه بیا فصل راوچتوي او هغه فصل 2 پراډکټ ورکوي. یو طرف ته خشاک چې ستا څاروي خوري او بل طرف ته دانه چې هغه بیا ته خورې. او بیا تا ته وی چې ستا په کور کې 2 کارخانې چې هغه د بیزې د میخې د غوا په صورت کې دي هغه یې تا ته پرووایډ کړي دي چې ته را میټیریل یعنې بوتاوا او یا خیت او یا بوس او یا ټانټا دا را میټیریل دی هغې له ورکه. په دې کې دننه مشینان موږ فکټ کړي دي، دی به تا ته په جواب کې پراډکټ درکړي چې هغه به د دود په صورت کې او هغه دود به بیا تاله طریقه در کړې ده، کله د مستو په صورت کې، کله د کوچو په صورت کې او کله د پیرنۍ په صورت کې او کله د پنیر په صورت کې. د هغې نه مختلف څیزونه جوړې او ته به یې خورې. ځکه چې وسخر لکم الارض ځمکه هم ستا دپاره مسخر کړې ده. نو ځکه وایي چې جهان ہے تیرے لیے تو نہیں جهان کے لیے. دا جهان الله ستا دپاره پیدا کړی دی، ته د دې جهان دپاره نه بلکې ته الله د ځان دپاره پیدا کړی. په خپله زندګۍ د ورځې یو پیره دا سوچ کوه، د دې سوچ په نتیجه کې به تا ته توحید ډیولپ شي او ستا زړه به عبادت ته مایله شي
او بیا به ته ټوټلی الله ته سرنډر شې. الله دې مالا او تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.